السلام علیکم آجی ګرانو اوریدونکو یو ځل بیا سید فواد علي شاه ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. ګران اوریدونکو دغه پروګرام کې به تاسو سره مونږ چې کوم مختلف ایشوز دي خبرې ترې دي په هغې باندې به تاسو سره خبرې ترې کوو. لګیا د مونږ په دغه پروګرام کې چې کوم زموږ کتونکي دي هغې ته مونږ چې کوم مسایل دي هغه مخې ته راوړو. په دې حوالې سره زه په دې وخت سره موجود یم په پېښور کې چې کوم مونږ سره موجود دی د ایوان تاجر انصاف چې کوم خیبر پښتونخوا دی د هغې صدر دی هغې سره به چې دی خبرې ترې کوو. د تاجرانو چې کوم ایشو دي په پېښور کې په هغې کې به هغې سره مونږ خبرې ترې کوو او هغې نه بنیادي تپوسونه دغه کوو چې په پېښور کې چې کوم تاجران دي هغه کاروبار سره منسلک دي هغې ته څه قسمه رکاوټې په خپل کاروبار کې مخې ته راځي او آیا حکومت لګیا دی هغې سره څومره تعاون کوي. نو په دې حوالې سره مونږ سره چې کوم د تاجر انصاف چې کوم صدر دی شاهد خان صاحب هغه موجود دی هغې سره به خبرې ترې کوو او هغې به دغه تپوسونه پروګرام کې کوو. شاهد صاحب تاسو ته پروګرام کې مونږ د زړه د لګن نه هرکلی وایو او تاسو سره یقین دی چې پروګرام کې مونږ دغه موجودګي چې دی یو اعزاز نه چې دی کمه نه ګڼو. اول به راته شاهد صاحب تاسو به وړاندی چې کومه پوښتنه مونږ دغه کوو چې په پېښور کې چې کوم زموږ تاجران دي هغه چې کوم کاروبار دی هغې سره هغې چې دی منسلک دي که نه دي تاجرانو ته غټې مسلې په پېښور کې کومې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ چیمبر ته راغلئ. د تاجرانو خو مختلف قسمه مسایل دي په دې پېښور کې او بلکې په دې صوبه کې. یو خو دا دي چې مختلف قسمه ټیکسونه راځي لکه داسې ټیکسونه راځي چې هغه چې ته موږ کتلي هم نه دي د هغې باوجود هم تاجران هغه ټیکسونه وصولېږي. یا د بجلۍ کې چې مختلف قسمه ټیکسس راځي د بلونو کې نن سبا دې ډېره پریشاني جوړه کړې په دې ښار کې په دې هغې کې د دې خلاف موږ شټاډون هم کړی په 31 او په 2 تاریخ باندې احتجاج سلسله اوس هم زموږ شروع ده. بیا چونکې موږ ته ډي سي صاحب دا بابدا والا چې کوم الکار دي دوی موږ سره میټینګ وکړه په دغه کې په ډي سي افس کې نن هم زموږ اجلاس ورته ډیپټي کمشنر د زیر صدارت باندې خو چونکې دا مسلې اواریږي نه چې یو غریب سړی دی کمزوری دوکاندار دی د هغه آمدن دومره نشته دی او د هغه پسې 35 او 40 او 50 هزار روپۍ بیل راغلی دی خو دا ناانصافي ده. هغه بیل د کوم ځای نه جمع کړي. کاروبار ته نن سبا وګوره په دې ښار کې په تاسو ته ډېره پته لګي چې په دې ښار کې کاروبار په وړو کې د مالګې برابر هم نشته دی. کاروبار بالکل خراب دی خو د هغې باوجود هم مختلف قسمه ټیکسونه دي. اوس یو ځل نن په دې اجلاس کې موږ دا خبره دوی سره وکړه چې ضلع انتظامیه راشي بیا هم دوکانداران جرمانه کې بوځي چې هغه ترې نه بیا حلال فوټ والا راشي یو بل نه خبر نه هغه دوکاندار بیا په دویم ځل باندې بوځي هغې جرمانه کې چې هغه لاړ شي دلته فوټ والا دي زموږ په حاجي کیم کې هغوی راشي هغې جرمانه کې یا چې لاړ شي ټریفک والا اوچت کړي. نو موږ ته مختلف قسمه مسلې دي نو ټوله پریشاني چې کومه ده د دې خلکو نه جوړه ده. موږ ته څنګه جی سر تاسو پروګرام کې سره خبرې ترې وکړئ چې تاجران ته مختلفو مسایل دي چې هغې حوالې سره بل کاروبار نشته خو مسلې زیاتې دي. یو سوال مخې ته مونږ دا راځي که نه دي چې بعض اوقات مطلب دغه خبره مونږ ته مخې ته راځي چې تاجران چې دی که نه هغې ته مسایل مخې ته دي. په دې حوالې سره تاسو حکومت سره کوم داسې مذاکرات کړي کومې خبرې ترې تاسو کړي دي حکومت سره؟ نه د حکومت سره خو زموږ کم از کم په میاشت کې 2 میټینګونه کېږي کوم چې د تاجرانو ته تکلیفات دي مسایل دي مسلې دي د دې حل کېدو دپاره موږ ته بار بار درخواست کوو چې تاسې وګورئ وګورئ په دې ټولو محلو کې په دې ګلو کې په دې کوڅو کې دا سټریټ لایټ لګېدلی دی په ټول ښار کې زموږ په دې بازارونو په ډېر پېښور کې وګرځه هغه आपकी मदद आपकी تحت موږ چې کوم سټریټ لایټ لګولې خو د ګورنمنټ د طرف نه موږ ته دا دغه نشته دا سهولت نشته دی. په دې بازارونو کې ته وګوره دا ټوټه بوټه سړکونه پراته دي اوسه پورې داسې فنډ نه دی منظور شوی چې هغه د بازار د تاجر دپاره چې کله هم څه خبره راشي نو په تاجر باندې راځي. کارونی تاجر قرباني ورکوي که دهشتګردي راشي تاجر قرباني ورکوي که ټیکسونو متعلق وي تاجر قرباني ورکوي چې کومه خبره راځي په فرنټ لاین باندې تاجر دی. خو تاجر ته د ګورنمنټ د طرف نه هیڅ قسمه نه څه فنډ شته نه څه سهولت شته نه داسې خبره شته چې نه څه ریلیف شته نه داسې څه خبره شته نه څه داسې بلاسوده قرضه شته هېڅ هم نشته. خو ټیکسونه تاجر ورکوي کومه خبره چې راځي نو په ټوله نه مخکې به تاجر ورته ولاړ دا د حکومت نه موږ مطالبه کوو خو دا دریانه مسله ده اوسه پورې حل نه شوه. څنګه دي تاسو ویل تاجران ته مختلف چې کومې دغه مسلې دي دا څومره مسایل تاجران ته مخې ته راځي دا هغې ته مختلف په کومو شعبو کې داسې دي چې هغې ته په دې کې مسایل دي او هغې حوالې سره چې تاسو زور لرئ چې حکومت واقعي چې دغه مسلو باندې چې دی که نه فوقیت حاصل کړي او دا حل شي؟
دغه چې دا مسلې دا دي که نه چې یو خو د ګرانۍ خبره خو په ټول ملک باندې ده. ګوره بل چې کوم دي دا جرمانې مختلف قسمه راځي دا هم په دوکاندارانو باندې دي. نور داسې بلا وجه ټیکسونه دي، بلا وجه مسایل دي، ټوله پریشاني تاسو ته ما خبره وکړه چې ټوله تاجر ته ده او دا ټولې خبرې موږ د صوبایي حکومت د ضلع انتظامیه دا ټولو په نوټس کې راوستې ده. اوس نن سبا دا وابډا والا دي دوی ما نن هم ډي سی اف ته ویلې چې دوی چې کوم دي د دوی اخلاق هم صحیح نه دي. ګوره هغه ورځ موږ سره ډي سی اف خبره وکړه د هغه په دفتر کې ټول یې راغوښتي او موږ سره اکسنیان چې څومره اکسین صاحبان دي څومره ایس ډي اوز دي ایس ډي او دي د مختلف علاقو د هغوی سره موږ هلته میټینګ وکړو. د هغې باوجود زموږ بازارونو کې دا بوسیده تارونه دي. نو ابدا ته هم پکار دی چې هغه خپل بیل هم وصولوي سره د سود او د ګټې وصولوي. هغه ته هم پکار دی چې دا کوم بازارونو کې دا بوسیده تارونه دي دا مسایل دي په دې بازارونو کې ته راشه داسې تارونه پراته دي چې هغه 500 کالو کې چا ورته ګوتې نه جوړي. اکثر دا ورونه ولګي په دې بازار کې دا نقصان وشي د دې سر کټ د وجې نه ښار کټ. نو د دې موږ ته بار بار درخواستونه کړي خو اوسه پورې څه داسې خبره نه ده راغلې چې د تاجر مسله چې تا واره شي. حالانکه تعاون ټول موږ د صوبایي حکومت سره تاجر کوي، ضلع انتظامیه سره تاجر کوي، د پولیس سره تاجر کوي. نو داسې خلک ونشته چې د دې خلکو سره داسې تعاون وکړي. قانوني طور باندې یو دریځ په طور باندې مخامخ ایښي دي چې پېښور کې دغه تاجر کمیونټي د خپل یو بهترین کاروبار دی لګیا دی هغه کوي او حکومت ترجیحاتي بنیادونو باندې تاجر کمیونټي دغه چې کوم مسایل دي هغه د حل کړي. دا کشیان د شهید خان صاحب موږ سره په پروګرام کې د ټیکس حوالې سره هم تفصیلي حوالې سره خبرې اترې وکړې. هغه بیا ګروپس حوالې سره هم خبرې وکړې چې موږ لګیا دی کوشش دا دی کوو چې زموږ کمیونټي نه هغه کم ګروپس دي هغه کم خلک دي چې هغه موږ وباسو چې کم د تاجر برادر او د هغوی کاروبار دپاره یا نقصان دی په هغه خلکو خلاف یو کریک ډاون چې دی هم روان دی. بیا هغوی دا خبره هم پروګرام کې موږ سره وکړه چې موږ لګیا پروګرام کې کوم واړه تاجران دي او غټ تاجران دي چې هغوی یو صحیح سمت کې لګیا دی هغه کار کوي. نو په دې حوالې سره چې دی که نه زموږ چې کوم دغه تنظیم شو زموږ کومه دا کمیونټي ده هغه دغه وړو تاجرانو دپاره د فلاح بهبود دپاره په مختلف فورم باندې چې دی لګیا دی جنګېږي او حکومت ته دغه مسایل چې دی هغه مخې ته کوي. ګران اورېدونکو دا موږ سره پروګرام کې د تاجر انصاف چې کوم صدر خیبر پښتونخوا شهید خان صاحب پروګرام کې هغوی سره موږ تاجرانو په حوالې سره کومې دغه مسایلو کومې خبرې اترې وې تاسو ته موږ مخامخ کړي. امید دی چې دغه پروګرام به ستاسو خوښي. سید فواد علي شاه راورکوي اجازت یو نوي پروګرام سره به تاسو ته درانه خدمت کې بیا حاضرېږي.